خپلو سینو کې ځای ورکړی دی د رب د عظیم کتاب یې په خپلو سینو کې محفوظ کړی دی. محترمو دا قسمه پروګرامات د دغه ماشومانو د هغوی د والدینو د تسلی دپاره او نورو مسلمانانو ته د ترغیب ورکولو دپاره منعقد کیږي. محترمو قرآن مجید د الله رب العالمین اخرنی کتاب دی. دا د هدایت هغه اخرنی کتاب دی چې الله رب ذوالجلال ما او تا ته رالیږلی دی. دغه قرآن مجید ما او تا ته په زبان حال سره وایي ما راواخلی، زما سره خپل تعلق جوړ کړئ، ما د خپل انفرادي او اجتماعي ژوند حاکم وګرځوئ، ما د خپل انفرادي او اجتماعي ژوند رهنما وګرځوئ، ما د خپل انفرادي او اجتماعي ژوند حاکم وګرځوئ، منشور او دستور مې وګرځوئ. که زم راواغستلمه، زم د خپلې سینې سره ولګولمه، زما سره خپل تعلق مضبوط کو، بیا دنیا کې هم زه تاسو ته د کامیابۍ ضمانت درکومه، بیا دنیا کې هم د سرلوړۍ ژوند ضمانت درکومه، بیا دنیا کې هم زه تاسو ته د حاکمیت والا ژوند ضمانت درکومه، او آخرت د قبر او آخرت کوم ژوند درپسې نه ختمېدونکی را روان دی، زه د هغې د کامیابۍ هم ضمانت درکومه، زه د هغې د خوشحالۍ هم ضمانت درکومه، زه هلته هم د سربلندۍ ضمانت درکومه. او محترمو دغه قرآن راته په زبان حال دا هم وایي که زم راوانغستلمه، زما سره هم تعلق جوړ نه کو، زما نه هم اعراض وکړو، زم شاته وغورځولمه، بیا دنیا کې هم تباهي ده، بیا دنیا کې مشکلات دي، بیا دنیا کې محترمو د ذلت ژوند او زندگی ده، او د قبر او د آخرت مشکلات، د قبر او د آخرت مصیبتونه، د قبر او د آخرت ذلتونه بیا زما اوس دا انتظار کوي. الله رب العالمین دې موږ دغه ذلتونو نه محفوظ وساتي. محترمو دې وجې نه قرآن مجید کې الله رب العالمین فرمایي ومن اعرض عن ذکری، چا چې زما د قرآن نه مخ واړو، زما قرآن ته توجه ورنکړله، زما د قرآن سره تعلق پیدا نکو، فإن له معیشة ضنکا، الله فرمایي ژوند به لنډ او تنګ کما. الله امام ابن کثیر رحمه الله لیکي د ژوند لنډ تنګېدو مطلب دا په قبر کې به ورباندې اجدها مسلط کړی شي، الله رب العالمین به ورباندې قبر را تنګ کي تر دې چې دغه پختۍ به یو بل کې ننوځي حتی تختلف اضلاعه، تر دې پورې حتی تختلف اضلاعه، تر دې پورې چې د پختۍ به یو بل کې ننوځي، قبر به ورباندې دومره را تنګ شي تر دې پورې چې پختۍ به یو بل کې ننوځي. او حدیث کې هم دغه راځي، مشکات شریف کې دغه حدیث موجود دی، صفحه نمبر 25-26 باندې دوه اوږده روایات دي. یو روایت د برا ابن عازب رضی الله تعالی عنہ نه نقل لې، دویم روایت د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه نقل لې. هغه دواړو روایاتو خلاصه دا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې همدغه نیک سړی مؤمن سړی قرآن والا قبر ته ورشي، دوه فرشتې ورته راشي، قبر کې کېنئ، دنه تپوس کوي من ربک، د تا رب څوک دی؟ دی ورته ربي الله، زما رب الله دی. او ورنه بیا تپوس کوي د اسلام په باره کې، دریم تپوس ورنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې کوي، د صحیح جوابات ورکي، یو منادي اعلان وکي، आवाज وکي ان صدق عبدي، زما بنده رښتیا وویله. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بیا الله رب العالمین دغه فرشتو ته حکم وکي دې بنده تر جنت بستر په قبر کې وغړوي، دې بنده تر جنتیانو لباس ور واغوندوي، دې بنده ته د قبر کې جنت کړکۍ کلاو کړی شي، دې بنده تر جنت خوشبویانې را شروع کړی شي، دې بنده ته قبر دومره پراخ شي. یو روایت کې راځي لکه سترګو نظر چې تر کوم حد پورې رسیږي، او بل روایت کې راځي تر 80 غزو پورې ورته را قبر پراخ شي. الله دې زمونږ او ستاسو نصیب کې امین وای. محترم دا قبر ورته د 80 غزو پورې کلاو شي، بل روایت کې سترګو د نظر امر ورته کلاو شي. خبره یاد ساتي، زب مخکې به زمو ان شاء الله یاد به وي ځکه په کومه معاشره کې چې ما او توصیق او قسمه خلکو سره تعلق راځي،
کله مونږ باندې هم سپوسو کې سوال وکي د الله د پیغمبر په حدیثو باندې اعتراضات شروع کی ځان ته موحدین وای د توحید او سنت اشاعت کوونکي ځان ته وای قسم دې توحید او سنت د اشاعت سره هیڅ تعلق نشته دی دا صرف د هغه ابلیس ملګری دی توهین کوي صرف د توحید او سنت د اشاعت پر باندې دغه قوم د اهل سنت والجماعت د قید نظریاتو نه منکر کوي ګوره د الله پیغمبر فرمایل دا قبر د اویا غزو پوری کلاو شي ورته د الله پیغمبر فرمایل د سترګو د نظر کم حد پوری رسیږي دا ورته کلاو شي حدیث مواریم مشکات شریف صفحہ نمبر 25-26 کی دغه روایات موجود دي برا ابن عازب رضی اللہ تعالی ابو هريره رضی اللہ تعالی د صحابه روایت نمونه مم درته خودلا ما ته یو وای تازه پنځبیر کې سلوي خورزي تیری کړي وي نو مونږ خو قرآن به زده کړی هغه چې راغی د ایمان نه خلاص شوی ولته توحید هغه زده کړو قسم دې ردو د ابلیس په توحید کې څه فرق نشته تا دا توحید زده کو توحید خو دې ته ویل کېږي د الله حکم منو الله یو منو داغه سره په هیڅ دغه په ذات کې داغه په صفاتو کې داغه په افعالو کې څوک شریک نه کو داغه په حکم کې داغه سره شریک نه کو ابلیس ته الله رب العالمین ویلا ابلیس ته الله رب العالمین حکم کو آدم علیه السلام ته سجده وکا هغه ورته دا زمانه توحید نه خلاف دي بابا دی وخت کې غیر الله ته سجده کول چې د الله حکم او دا توحید انکار کول توحید نو دلته د امراشد کشف او کرامت نه انکار شروع کی دا توحید نه خلاف دی بابا دا منل توحید دی د الله پیغمبر مونږ ترا خولی دي الله د پیغمبر نه غټ موحد کې دی شي مونږ ټول موحدین الحمدلله وای زه مجلس کې ومه یو طالب را پسې راغی مفتی حسن صاحب شاګرد رو دوره حدیث کې ور سره ما ته ویل خور نکاح می دا ویل نور برازي هغه طرف ولاغه ګروپ ما ته ته لازمي راځي ما ورته زه دغه مجلسونو ته نظم بهرحال زه مجبور کړم بوت لمغه طالب هم ډیر زوره ورو مونږ چې کېناستو دی راغلیو د یو پکې باز شور کو وای پلان کې مونږ چې په فاسو ډیر لوی موحد سره و ما ورته مونږ چې د غلون مونږ من کړی شو یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم مونږ د غلون د حد نه تجاوز نه من کړی شو یو ما ته دا غلو دا ما ورته لاو ګورې چې مسلمان دا بخامخه موحد وي چې مسلمان دا بخامخه اوس چې موحد نه وي د مسلمان کې دیش نو مولا رقم طرف ته جو د لوی موحد او د لوی موحد سمانا یعنی چې د توهین کوي د توحید په اړه کې د لوی موحد چې د عذاب قبر نه انکار کوي دا موحد چې د کشف کرامت نه انکار کوي دا موحد اوس مې په دلاره د ملګرو ته خبره کول مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے منور الله مرقده زمونږ د علماء دیوبند ډېر لوی سرخیل لې شیخ زکریا نور الله مرقده استاد دی ابو داود شریف سبق ته ناس دی یو طالب پسې راغی ورته حضرت جی هلته یو هندو دی د هندوانو ملا دی خلک گمراه کوي ورته په څه طریقې سره گمراه کوي حضرت جی ابو داود شریف حدیث سبق ته ناس دی دیوبند دارالعلوم دیوبند کې ورته حضرت جی هغه هندو مناظر دلته زمکه کې نه نوځي هغه ذکر زمکه نه راوځي مولانا سہارنپوری صاحب چې واورېده ول ډېر خلک یې ملګري شو مسلمانان چیلنج کوي سہارنپوری صاحب داود شریف بند کو هغه ځینې را پاسېدو خلک را جمع د ریل سټیشن کې مولانا سہارنپوری صاحب رحم الله را وختو هغه د هندوانو مولا ته وایي ته ننوځه د ځمکې کې ورننوتو کومه طریقې زده کړې ورننوتو مولانا سہارنپوری صاحب رحم الله خپل پیزار ویستو د ځمکې ووهله ور باندې وایي خبردار اب اس کو آنے نہیں دینا خبردار اجازت نہیں اب اس کو آنے نہیں دینا خبردار چې اسے باہر را پریږدي دی اجازت نشته دی دن سړی غیب شو اب اس کو اندر رکھو اسے دن وساته بهر مرا پریږدا هغه هندوان لګیا دی هغه ځای کې ګوري هغه اوس بروزي ورځ پکې تېره شو مولانا سہارنپوری صاحب ورته ستاسو پلار یې موس نشي راویستی هغوی لګیا و هغه ټول ځمکه هغه ځای وکړه ستره سړی پیدا نه کړو بابا دا هغه کرامت و زه انکار نه کوم هغې نه کس بس راغے د ناسو دارالعلوم کی سبق د ناسو امروه کی مناظره د رافضیانو سره دیوبند لوی لوی مناظرین ورته تللی دي دارالعلوم دیوبند ورته لوی لوی مفتی حسن چاندپوری صاحب تللی د لوی لوی علما تللی دي سہارنپوری صاحب رحم الله ته چا ویلا ویل حضرت مسلمانانو مناظرین ډېر ګډ وډ رئیسار کړي دي اس کو شکست مل رہا ہے ورته کیوں
ول جبې ورله بنده کړي دي سحر جادو یې کړی دی مولانا سهارنپوري صاحب رحم الله غزین را پاسېرو سبق یې پرېښودو ځان یې راورسو او څنګه چې وکاته اگر مسلمانانو مناظرین چپ چاپ ناست دي جبې نه چلیږي د هغوی سره هغه رافضیانو سره یو کس په کرسۍ باندې ناست دی مولانا سهارنپوري صاحب رحم الله وفرمیل ویل دغه خبیث کې ټوله رمیتوب دی بیا یو دعا شروع کړله دیوال سره ودرېدو هغه رافضي د کرسۍ نه ښکته راګوزار شو ردي جبې کولاو شوې دلته بابا مونږ منو د کشف کرامت نه منکر نه یو کشف کرامت دا د الله رب العالمین قدرت ته ویلی کېږي څه ته ویلی کېږي څه ته ویلی کېږي تاسو خو منئ د الله قدرت که نه منئ که نه معجزه د الله قدرت وي د نبي په لاس یې ظاهروي کرامت د الله قدرت وي د نبي په لاس د ولی په لاس باندې ظاهروي کشف کرامت دا دواړه د نبي په اختیار کې نه د ولی په اختیار کې نه دا د الله په اختیار کې وي مونږ قایل یو دغې دواړو بهرحال ما ته هغه څه وایي خبره لرې لاړه حدیث نه زه یې لاس نه ونیو ملته تبلیغ ورځې تېرې کړي دي راغلي ما قرآن به زده کړی هغې ته قرآن نه انکار ور زده کړ ما ورته قسم دی دا حدیث کولاو کو زه یې د لاس نه ونیو ما ته وایي زه چې زه قبر طریق تېرو بوزما ما ته وایي دا قبر دی دا ځمکې والا قبر کولاویږي تنګېږي هغه پنجپیری ما ته وایي ما ورته دا قبر کولاویږي تنګېږي د الله پیغمبر فرمایي ایمان لرئ که نه لرئ لرئ که نه لرئ ګوره یاد وساتئ مسلمانانو د درګۍ دا سترګې غلط کتل کولی شي دا غوږونه غلط اورېدل کولی شي دا دماغ غلط سوچ کولی شي دا اسمان ځمکې ته راتلی شي دا ځمکه اسمان ته تلی شي خو قسم دی د الله د پیغمبر یو حدیث غلط نشي کېدی قسم دی د الله د پیغمبر یو خبره غلطه نشي کېدی ایمان هم دا دی بس ایمان هم جواب را کوي ایمان هم دین اخوا یو اونچ نشته قسم دی ذره بر تیار نه وي د سره دی ما ته وایي دا ځمکې والا قبر دا کولاویږي ما ورته ویل دقه کولاویږي ما ته وایي د اخوا دې خوا ورنه قبرونه دي دا به څه کوي دی ما ته وایي دا قبر نه کولاویږي ځکه د دې نه اخوا دې خوا قبرونه دي ما ورته د الله پیغمبر فرمایي ما ته وایي دې ته وګوره دې خوا قبرونه دي دا به څه کوي چې دا کولاو شي دا خوا دې خوا قبرونه به څه کوي چې دا راتنګ شي ما ورته مولوي صاحب د دې جواب آسان دی خو زه تا نه تپوس کوم ستا توحید د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو باندې ایمان دې نشته دی ستا توحید ستا وایي چې په عقل باندې ایمان راوړه او دا خو زمونږ د اهل سنت اصول دي کله چې عقل او نقل کې تضاد او ټکراو راشي موږ به نقل له ترجیح ورکوو عقل به پرېږدو عقل به پرېږدو او ما ورته دنیا کې د دې جوابات هم ګڼ دي هغه ملګري ته مې جواب ورکړو ستاسو په اوږو باندې کرامن کاتبین فرشتې شته دی لیکن کې فرشتې شته دی ایمان لرئ کرام بررا لیکن کې فرشتې د هر انسان سره په اوږه باندې ورسره دي ما ورته مولوي صاحب یو سړی د دې نه انکار کوي وایي کرامن کاتبین فرشتې نشته دی مولوي صاحب را روان عثمان مولوي صاحب عبدالقادر مولوي صاحب ماشوم یې ځان سره په اوږه باندې راغستی دی هغه ځای کې بس هغه سړی پاس ورته نه مړه اوږو باندې فرشتې کم دي دی ورته دلیل دی سره ورته دلیل مې دا دی ستا په اوږه باندې ماشوم دی ورته ستا په اوږه باندې فرشتې دي که ماشوم دی د بوسو پیټی دی په اوږه باندې راغستی دی درته وایي دلیل مې دا دی ستا په اوږه باندې فرشتې نشته دی ځکه چې په دې باندې د بوسو پنډ پروت دی تا نه تپوس کوي که په دې باندې فرشتې وې تا به ماشوم ولې کېنولی ما ورته مولوي صاحب څه جواب به ورکوې ما ته وایي دا خو رقم عقلتوب سوال کوي که نه ما ورته ویل ولې ما ته وایي زما په اوږه فرشتې هم دي ماشوم هم دی زما په اوږه باندې د ماشوم کېدل د دې خلاف نه دي چې دلته یې فرشتې نه وي ما ورته مولوي صاحب بیا ستا سوال هم د نه قبرونه هم دي قبر کولاویږي تنګېږي اخوا ورنه تنګېږي نه تاسو ګورئ اوږه باندې کرامن کاتبین فرشتې شته دی که نشته دی شته دی شته دی ښکاري درته ښکاري درته اوس یو ماشوم په اوږه کېنولی را روان دی مونږ ته دا ماشوم سترګې راښیي نظر راښیي چې په اوږه باندې ماشوم دی د الله پیغمبر راښولی دی دلته فرشتې دي د الله پیغمبر راښولی دی دلته اوس که یو سړي په اوږه باندې ماشوم راغستی دی مخامخ ته ورته ته کم دی ماشوم نشته دی ابه تا ته څه وایي ولې ته بې ایمانه یې په حدیث ابه تا ته وایي ولې ته کوړون دی تړون دی نه نه خو که یو سړی دا کرامن کاتبین فرشتې چې د الله پیغمبر خبر را کړی دی ته ورنه انکار کوې یاره زه یې نه منم تا ته وایي ولې ته بې ایمانه یې حدیث باندې ایمان نه لرې نو د قبر د کولاوېدو تنګېدو خبر چا را کړی دی
د الله پیغمبر را کړی دی، په هغې باندې مونږ ایمان لرو، بې ایمانه نه یو. د اخوا دېخوا ورنه قبرونه کېدل دا زمونږ سترګې مونږ ته وایي، مونږ دا هم منو مونږ هغه هم منو، دواړه د یو بل خلاف نه دي. برحال هرس مې کوو. بیا دې ما ته وایي زه یې لاس نه ونیم، زه چې ځو دې قبر کې عذاب سوال کلاو به کوو به ګورو که نه. دا د عذاب قبر نه د انکار لاره ده. نو مې د توحید او سنت د اشاعت ورته ورکړ. قبر به کلاو کوو به ګورو. ما ورته وایي مولوي صاحب دا خو تا د هریانو نه د سوالات پټ کړي. د هریانو سره زما 4 غنټې خبره شوې وه، د هغوی ټول سوالات ده. الله موجود دی، ما ته وښایه کوم دی. دا سوالات خو د هغوی نه راوړي دي. تاسو پرشتې شته دی که نشته دی؟ شته دی، ښکاري درته پرې اوږو باندې ما ته وښایي کې راون کاتې دي. شته دی؟ ایمان بالغیب لرو، ایمان بالغیب لرو. ایمان د دې نوم دی. ما ته که په نظر باندې راغی بیا خو ایمان بالغیب پاتې نه شو. او اوس الله رب العالمین وروښودم کله کله خرق عادت د عادت نه خلاف دنیا والا ته وروښود. محترم ګوره یاد ساتئ، قسم دی دومره فتنې دي که نه، دومره فتنې دي ته به کله کله حیران شي. تا د قادیانیانو سره به واسطه راشي، الله دې ورسره واسطه مه راوله. دومره عجیبه عجیبه سوالات به بتاو کې ته به حیران شي دا څه قصه د خدایه. ستا به کله کله تعلق راشي د مذهب نه د منکرینو سره. بله ورځ ما ته وفد راغی، دا اوس بارانونه وشو که نه، ما ته وفد راغی، زما رشته دارو پکې. ما ته دا مسله کېښود، هغه پوسټ چلېدو په فیسبوک باندې ډېر په تیزۍ سره چلېدو. ویل دا احناف د حدیثو نه منکر دي، حدیث نه مني. هلکه کم ذکر حدیثو نه د سنتو نه منکر دي. قسم دی په دنیا کې چې احناف څومره په حدیثو باندې عمل کوي، یو مور راوړی د هغې خلاف نشي ښودلی، یو مور راوړی قسم دی د هغې مقابل نشي ښودلی. احنافو خو په حدیثو باندې عمل کول، هغوی ورسره جنګ په سر د الله د پیغمبر حدیث ښکته کېدو پرې نه ښودو. ته بیا مې اعتراض کې احناف په حدیث باندې عمل نه کوي، شرم نه درځي؟ ما ته څه وایي توجه غواړم. ما ته ګوره چې باران وریږي، د الله پیغمبر به اعلان وکړو، مؤذن ته به ویل اعلان وکړه صلو فی بیوتکم، خپلو کورونو کې لمونځ وکئ، صلو فی رحالکم، خپلو کچاوو کې لمونځ وکئ. باران وریږي، خلکو په کورونو کې لمونځ وکئ، جومات ته مه راځئ. تاسو ولې باران کې اذان کوئ؟ د اذان په ځای باندې دا ووایئ که نه. هسې تاسو ته مسلمانانو څومره ښایسته ناره ده. زموږ خلکو سہولت پسند هم دي، بس مړه کور به وکړو جومات کې څه کې. نه نه، الله پیغمبر فرمایي کم قدمونه چې ته جومات ته راخلې، په یو یو قدم درته الله ګناه معاف کوي، نیکي درته درکوي، الله درنه پرې راضي کېږي. ته چې کم قدمونه جومات ته راخلې ستا د مغفرت ذریعه ګرځېږي. الله پیغمبر فرمایي زما زړه غواړي چې جمع ته بل څوک مخې ته کما، زه ځان سره څو ځوانان واخلم، دغه خلکو کورونو ته ورشم چې هغه بغیر عذره جومات ته نه راځي، دغه خلکو کورونه وسوځوم څوک چې جومات ته نه راځي. او امام محمد رحم الله لیکي کم خلک چې بغیر کم پوره علاقې والا جمع مسلمانانو په حاکم وخت باندې واجب دي چې د دوی سره جهاد او قتال وکړي تر دې چې دا خلک مونږ جمع ته آماده کړي. بس خو دې ته په حدیث کې صلو فی خپل کورونو کې لمونځ وکړي. ګوره څومره خوشنما ناره ده د قرآن او حدیث. ما هغوی ته وویله مسلمان ورورا ځان وساتئ د دغه طرفونو نه، قسم دی ګمراه کیم، تباه کیم، د دین په نوم هم د تباهۍ لارې ته بوځي. ما ورته ویل کاش که دغه حدیث په مطلب دی زما مسلمان ورور پوهه کړی وی، هغه به غلط فهمۍ شکار کېدی نه. تاسو ګورئ ما ورته ابو داود شریف روایت پیش کو، امام ابو داود رحم الله ابو داود شریف کی حدیث پیش گئی. صحابی رسول فرمائی دا حدیث د کمی زمانی سره تعلق ساتي. صحابی رسول فرمائی دغه وخت کې مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم د کچه خاورو دی، د پاسه ور باندې چت نشته ری، په هغې باندې د کجورو څانګې موږ ځوړندې کړې دي. باران به وشو، دننه جومات به اوبو نه ډک شو، په هغې کې به لمونځ څه انتظام نه کېدو. د الله پیغمبر به مؤذن ته ویله اعلان وکئ صلو فی بیوتکم، خپلو کورونو کې لمونځونه وکئ. کله به باران ودرېدو، ورځ دو به تېرې شوې، هغه صحابي فرمایي موږ به ځان سره کاڼي راجمع کړله واړه واړه، مسجد نبي وسلم د اوبو نه ډک دی، هغې کې به هم ځان ته خواره کړله چې چېرته سجده ولګو، د سجدې لګولو ځای پیدا شي. ورځ دوه درې تېرې شوي دي، ځان ته هم کاڼي خواره کړله، په هغه کاڼو به هم سجده ولګوله. زموږ تندي به په هغه اوبو باندې لامده شوي وو، په هغه خټو کې به خړ شوي وو. دغسې حالت
نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سفر د صحابه ور سره دي باران راغې په لار باندې تیز باران طوفان راغې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته وایي دو درې درې ملګری یو ځکه پټ شو ځان تر سر سایه وکتله دو درې درې زګونو د کسانو د سر سایه ځان ته وکتله د دې د لاندې پټ شو د باران نه ځان محفوظ کو د منځ ټیم شو د الله پیغمبر مؤذن ته وایي باران وریږي د جمع ځای نشته دی اوبه موجود دي هر کس ځان ته یو دو کسانو ځای پیدا کړی دی د الله پیغمبر ورته فرمایي اعلان وکړه صلوا فی رحالکم خپل زګونو خپلو کچاو کې منځونه وکړئ منځ ته دلته جمع ته مه راسئ استاد ته خدا نه درښیي درته وایي حدیث کې راځي او مسلمان وروره دا حدیث په نوم دې چېرته بوځي خیال وساتئ مونږ به په خپلو علماو باندې اعتماد کوو انشاءالله مړه په زوره انشاءالله او دا هم درته زه نه وایم خپل علماو باندې اعتماد وکړئ مذهب باندې کلک ودرېږئ مذهب مه پرېږدئ دا له مذهب نه هم چې څوک اړئ په دې حنفي مذهب باندې تر اوسه پورې په دې هندوستان کې عالمگیر بادشاه و دې نه مخکې خلافت عثمانیه دغسې لاړ شه افغانستان کې شپږ کاله د طالبانو حکومت او امارت اسلامي دې ټولو خلکو قسم دی په بې فقه باندې عمل کړی د هغوی عدالتونو کې پرته وه نن هم ته ورسېدې ججانو ته زموږ عدالتونو کې هغوی د دې فقه نه رهنمایي اخلي او مسلمانانو دومره دنیا ور باندې چلېدلې ده نن هم ته ګورې دا څومره دنیا ده دا څومره دنیا نن تبلیغي جماعت والا لویه قافله ده نن د افغانستان په محاذونو چې جنګېږي هغه د مجاهدینو لویه قافله ده نن د مدرسو لویه قافله ده نن په پوره دنیا کې وګرځېدل د تصوف خانقاهونه دي د دیوبندیانو د شرک او د بدعاتو نه پاک خانقاهونه نن په پوره دنیا کې وګرځېږه د دین شعبې آبادي کړي دي د هغه ټولو په دې فقه باندې عمل دی او ستا په کلي کې یو سړی راپاڅېد و حمید د اردو رساله وکتله زه مړه زه دا فقه نه منم د قرآن حدیث نه خلاف ده هغه ښځه وه مخکې واقع مشهوره ده سبا ته روژه د رمضان مبارک میاشت ګوري ماشوم بچی انځلی و نو دا ګوتې د هغه په ګندګۍ باندې څښا پاتې شوي وې دغسې ناسته ده میاشت صحیح کوي نو دلته د دې ګوتې نه هغه بوی په پوزه راځي میاشت خو یې ولې ده بلې زنانه ته یې خور میاشت خو په نظر راله خو د ګندګۍ بوی ورنه راځي هغې ته دا پته نه وه د هره ګندګۍ بوی زما د ګوتې نه راځي د میاشت نه نه راځي سپوږمۍ نه نه راځي دې ته دا پته نشته دی د هره ګندګۍ بوی په فقه کې نه دی فقه خو معرفت النفس ما لها وما علیها مونږ ته حلال حرام راښیي مونږ ته فرایض واجبات سنن مستحبات حرام مکروهات راښیي دا د قرآن حدیث د څنګه خلاف کېدی شي بهرحال محترم عرض مې کوو په خپل مذهب به کلک ودرېږو انشاءالله ودرېږو به که نه انشاءالله ما حدیث ولوستو د الله د پیغمبر د الله د پیغمبر حدیث میں لوستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی بے اعلان وشي دی بنده ته جنت لباس ور واغوستلی شي جنت بستر ورته وغوړولی شي قبر کې ورته جنت کړکۍ کلاو کړی شي بیا دته فرشتې وایي نم کنومت العروس اوده شه په شان د اوده کېدو د ناوې اوس دا ټول وخت به دې باندې څنګه تېرېږي لکه یو مازدیګر او حدیث کې دام راځي مشکات شریف کې دغه حدیث موجود دی دا فرشتې چې کله راشي دی په دې قبر کې راپاسئ د سوال جواب دپاره دی فیمسح عینیه دی د سترګې دغسې مږي لکه رسلی ماسپښین وده شي په دې اوړي کې کله د باندې ناوخته شوی د مازدیګر دا نور سوروالي طرف ته تللی دی چې پاسې سترګې مږي دغسې ګوري او زر منډه وایي زه اودس وکړم دغسې به د قبر کې چې دی راپاسې د سوال جواب دپاره فیمسح عینیه دی به سترګې مږي فرشتو ته وایي ما پرېږدئ چې مونځ کومه هغوی ورته وایي بس قبر ته راغلی بس مونځونه ختم شو الله دې مونږ ته نصیب کړي دغه مینو وایي دا چې دنیا کې چاره مونځ پابندي کړي وي هغوی ته نصیب خو دا خلک ور دې ټولو څیزونو منکر دي او یو صحابي دی مسلم شریف کې حدیث موجود دی عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ خپل بچی ته وصیت کوي بچی کله چې زه مړ شم ما په قبر کې دفن کې زما په قبر باندې دومره وخت ودرېږه څومره وخت کې چې یو اوښ ذبح کېږي د هغې غوښه تقسیمیږي ما ته به د رب استازي راځي په دې وخت کې به ما نه تپوس کوي من ربک
بچی زما په قبر باندې د عمره وخدرېږه ما ته به د رب استازي راځي حتی استأنس بکم بچی زه به په تا سره مانوس یم ډاډه کېږم به لکه ماشوم بچی سکول ته بوځي پلار ورسره ولاړي دی ډاډی په هغې سره بچو زه به په تا سره ډاډه یم مانوسه به یم او زه به پوهېږم چې د رب استازي ته څه جواب ورکړم دومره پورې صحابه کرامو نه ثابت او دې ځوانان د دې ټول توحید راشي په قبر کې مات شي د قبر د عذاب نه انکار یار په دې قبر کې عذاب ثواب نشته دا خو روح لري روح تله دی یا دوسری در توحید او سنت په نوم درته دوکه درکوي همونږ خل بس ترجمه درته نه کوي ایمان درله تباه کوي ځان ورنه ساتره دغې ذمه دار علما شته هغوی صفتوی نه ورکول برحال او که دې بد عمله دی فرشتې را پاسې قبر کې کښېنئ تپوس ورنه کوي ستا رب څوک دی دی ها ها لا ادري ما ته پته نشته دی د هر سوال په جواب کې دی همدغه وایي د بره نه فرشتې آواز وکړي یو آواز غیبي راشي ان کذب عبدي د کس بنده دروغ ویلا بیا ورته د اور لباس ور واغوستولی شي د جهنم د اور بستره ورته وغوړولی شي د جهنم کړکۍ ورته کلاو کړلی شي هغه څخه بویونه ګرمې هواګانې ورته راشورو شلی شي او قبر ورباندې راتنګ شي تر دې چې پختې یو بل کې ننوځي الله دې مونږ ته امان راکړي د دغې او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دوه فرشتې ورباندې مقرر شي هغه فرشتو سره یو پلک ورسره دی ماتوړ په سترګو ړندې دي په غوږونو کڼې دي دی وهي دی کڼې ځکه دي چې د دې چغې وانه وري دی ړندې ځکه دي چې د دې دا زخمونه دي دا تکلیفونه ونه ګوري قیامته پورې ورسره دغه حالت شروع دی الله دې زموږ حفاظت وکړي امین ووایي محترم الله دې موږ د دغې نه وساتي امین ووایي نو ما قرآن مجید آیات امام ابن کثیر وایي د قبر دغه ژوند ورنه مراد دی او علامه عثماني رحم الله لیکي فإن له معیشتا ژوند کن دنیا ژوند ته مراد دی مړه کوم سړی چې قرآن ته توجه نه ورکوي مدرسې تعلیم ته د ده د دنیاي ژوند نه به چین او سکون ختم شي مړه پیسه به ورسره خو خوشحالي به نه میلاویږي چین سکون به نه میلاویږي چېرته په آرام سره به خوب نشي کولی چېرته به آرام سره څه کولی نشي زمونږ استادان وایي دواړه ورنه مراد دي داسې سړي دنیا هم تباه وي آخرت هم تباه دي الله دې مونږ د دغه تباهي نه وساتي ونحشره یوم القیامت اعما الله فرمایي د قیامت پر ورځ بیړون را پاسو ما قال رب لما حشرتني اعما دی بوی الله سے دی ولړون را پاسو ولما وقد كنت بصيرا زخه دنیا کې بناوما الله به ورته جواب ورکړي قال كذلك اتتك آیاتنا تا ته زما قرآن راغلیو فنسیتها تا زما قرآن هیر کړو كذلك اليوم تنسى څنګه چې تا زما قرآن سره تعلق نو پیدا کړی هیر کړی دیو دغه سه ورځ بنن تم هیر کړل شي ستا سره هم هغه سه معامله وشي تعلق به پیدا کوو قرآن سره پیدا کوو به تعلق به دې قرآن ته به کینو د دې علماو سره به کینو قرآن به خپل بچي به مدرسو ته لیږو انشاءالله او مدرسو سره به تعاون کوو دا به آباد ساتو انشاءالله او محترم تاسو زمیندار خلک یې تاسو د کلیوالو ته ویم حاجي صاحبانو ته ویم تاسو معززینو ته ویم مشرانو ته ویم ګورئ دا مدرسې نه دي دا د اسلام اخرنۍ مورچې دي ګورئ زمونږ تهذیب ژوندی دی دا د مدرسو ژوندی ساتلی دا د علماو ساتلی دا به په هر قیمت آباد ساتو انشاءالله ښه په زور انشاءالله نن د مغرب دې ته دوربینونه لګولي د دې ختمول غواړي تاسو یې ختمولو ته ورکوئ هغوی غواړي اوس دې مدرسې ته چانده څوک ورکوي پیسې څوک ورکوي ټول زور یې په څوک یې ورکوي دا خلک لس 50 روپۍ ورکوي نور څوک ورکوي زما یو شاګرد دی ما ته ویل مدرسې ته سجو صاحب راغلی و استاد یې خوا ته ویل ناست نو هغه مونږ استاد ملګری و ویل هغه پسې پرېږده اوس سجو صاحب مدرسې چانده کې اوس 100 روپۍ راکړه ورته ورکړه کاغذ یې ورته ډک کړو بیا ورته ویل سجو صاحب که بیا څوک مدرسې ته راغلی چانده څوک ورکوي زه ورته وایم چې سجو صاحب یې راکړه نو هغه ورته ویل مړه دا 100 روپۍ در واخله خو بس مصیبت مه جوړوه که نه راکړه دا شی دیو خیال لرې مونږ به چاند د اخترونو کې د قربانو زرمنو سره زه 100 روپۍ چا نه اخیستی د مدرسو دشمنۍ کې کړې دیو خیال لرې مونږ به چندې بندي کو مدرسې به بندي شي نه 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 دانانو به دې نه بندیږي والله متم نوره ولو کرہ الکافرون پونکو سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا انشاءاللہ مدرسہ بم د قیمت د سبا پوری قرآن بم د قیمت د سبا پوری اسلام بم د قیمت د سبا پوری انشاءاللہ س قسم طاقت دا نشي ختمولی مونږ او تاسو په دې کې خپل حصہ چو انشاءالله اچھا په کې د جنید جمشید تبلیغي ملګری
تیاری حادثه کې شهید شو الله دې شهادت قبول کړي دوی ما کاروبار شروع کو نه کامیابېدو ویل یو مولانا صاحب ته راغلم ویل هغه راته ویل چې الله رضا سره شریک ویل ما ورته الله څنګه شریک کړم ویل ما ته ویل چې خپله روزانه ماهانه سالانه منافع د 3 حصو کې تقسیم کا یو حصه ځان له اخلا یو حصه خپل شریک ملګری ته ورکوا درېیم حصه الله ته ورکوا ویل دغسې مې شروع کړه کاروبار مې کروڑونو اربونو ته ورسېد اوس زمانه کنټرول نه بهر دی زمینداران ورونو دیاړي مار که څوک وي زمینداران پکې څوک وي تاجران وي ملازمین وي راځئ عهد کوو الله د ځان سره شریک کوو 100 روپۍ چې والې دیاړي مار وروره بیګا ته راشئ په 100 کې را 200 روپۍ راوړه قاري صاحب ته جب کې کېږدو مولانا صاحب ته جب کې کېږدو ځکه دې ستا د دین خدمت ته ځان وقف کړی دی 100 روپۍ تنخواه والې 3000 راوړه تي دا مولانا صاحب ته قاري صاحب ته جب کې کېږدوه وی دا واخله خپل ضروریات پې پوره کا 10 لک روپۍ سالانه ګټه دې وشي دې نه دا 3.5 لکه راوړه قاري صاحب ته مولانا صاحب ته جب کې کېږدوه ورته وی په دې لاک 1.5 لک ضروریات پوره کړه د 2 لک خواوشا د په مدرسې په ضروریاتو د جومات په ضروریاتو ولګوه کوو به دغسې زه تاسو شروع کوي یو کال دوه وکئ که ستا په 100,000 روپو کې بیا الله د 2 لکو طاقت وانه چو راشه زه ډبل جرم در کولو ته تیار یم شروع کوئ شروع کوو څوک شروع کوي زه لاس اوچت کوي الله شریک کوي انشاءالله لاس اوچت کوي شریک کوو به انشاءالله خو زکات نه یادوم چې تا زکات ورکې په دې الله مه شریک کوو کم پیسې چې بچو ته جیداد حسابې جیداد ورته جوړې رزق به ورته راوړي هغه ورسره شریک کوو به انشاءالله شریک کوو به الله تیر عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین دیوی حضرت مفتی صاحب نماز جمعه سے پہلے 4 رکعت سنت ګورم دغه 4 رکعات سنت ګوره د ماسپښین جمعې مونځ نه دی 4 رکعات لمونځ نه مخکې سنت بیا 2 رکعاته فرض بیا د دین وروسته 4 رکعاته سنت بیا 2 رکعاته سنت دا ترمذی شریف مصنف ابن ابي شيبه مصنف عبدالرزاق معجم کبیر طبرانی تقریبا 30-35 روایت په دغه باندې مرفوع موقوف مقطوع 3 واړه موږ راجمع کړي دي نو دغه خلک هم د سنتونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتونو منع کوي خصوصا په دې کې د عبد الله بن مسعود رضی الله موقوف او مرفوع روایت موجود دي نو دغه خلکو نه ځان وساتئ د منځونو تبع کوي سنت هم تبع کوي ټیک ده که نه انشاءالله درود شریف اللهم صل علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی ابراهیم کینې ملګری کینې پنځپریان خو نه یې که نه دعا منئ دې اخره کې الله تعالی دعاګانې قبلوي ګوره دعاګانې الله تعالی قبلوي کینې د اصل کوچ پیروي اوس ملاویږي اللهم صل علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی ابراهیم انک حمید مجید پروردګار زموږ د مجلس په خپل دربار یالي کې قبول او منظور وګرځي الله کوم بچو ختمونه کړي دي با عمل عالمان جوړ کړي امور پلار استادان د پر دنیا او آخرت ذخیره وګرځي رب ذوالجلال د مدرسې کامیاب کړي د دین چینی ورنه رواني کړي الله ټول ضرورت خپل غیب او خزانونو پوره کړي الله کوم ملګرو ور سره تعاون کړي د مالی جانی وختي الله د خپل شي نشان مطابق اجرونه ورته نصیب کړي رب ذوالجلال د خپل شي نشان مطابق اجرونه او خیرونه ورته دنیا او آخرت نصیب کړي رب ذوالجلال د څومره ملګری د مجمع کې ناس دي یا زنانه کورونو کې आवाज اوري الله زړونو کې څه جایز حاجات دي ټول ورته پوره کړي الله څومره پکې مریضان دي شفای کامل عاجله نصیب کړي الله څومره قرضداران ناس دي قرضونه ختم کړي الله د چا اولاد نشته نیک عمل صالح اولاد نصیب کړي رب ذوالجلال څومره حاجتمند دي دعاګانو درخواست یې کړی دی دلته مولوي صاحب ماته وایي زموږ سره څه ملګرو ډېر زیات تعاون کړی دی هغوی ته دعا وکړئ الله رب العالمین دی هغوی ته دغه یو روپۍ د هغوی دغه یو منټ وخت الله دې په ډېرو باندې ورته قبول کړي او الله دې پوره بدلې ورکړي دلته نورو ملګرو د دعاګانو درخواست عبدالقادر بھائی د هغوی والد صاحب دلته نور څومره ملګرو یې درخواستونه یې کړي چا څه ضرورتونه وي او درخواست یې نه وي کړی الله تا ته معلوم دی هغه ټول ضروریات یې پوره کړه ټول حاجتونه یې پوره کړه ټول مشکلات یې ختم کړه الله پوره دنیا کې مسلمانان چېرته په تکلیف دي امداد او نصرت یې وکړه څوک چې ستا د دین دپاره کوم شکل جامه کې کار کوي الله کامل امداد او نصرت یې نصیب کړي د تمام دیني مدارسو حفاظت وکړي الله د تمام اسلامي ملکونو حفاظت وکړي الله د حرمینو شریفینو حفاظت وکړي الله زموږ د وطن پاکستان حفاظت وکړي الله زموږ د خاورې حفاظت وکړي زموږ د سرحداتو حفاظت وکړي زموږ د سرحداتو د محافظینو حفاظت وکړي رب ذوالجلاله
زمونږ د وطن کې اسلامي او شرعي نظام راولي، زمونږ د وطن د اقتدار واګي علماء حق دیندار خلکو ته بلاسونو کې ورکي. رب ذوالجلاله دغه مدرسو علماء سره زمونږ زړونو کې محبت پیدا کړي، زمونږ زړونو کې قدر پیدا کړي. رب ذوالجلاله څومره مجمع ته مسلمانان راغلي د ټولو کامل مغفرت نصیب کړي. د علاقې کې څومره مسلمانان وفات شوي دي الله پوره اجرونه پوره ثوابونو کې زمونږ سره شریک کړي، د ختمونو کې مونږ سره شریک کړي. د دې قرآن چې کوم ختم شوی دی د دې په بدل کې الله د دې په حرمت باندې د دې بچو په وسیله باندې دغه ټولو مغفرت نصیب کړي. الله زموږ ټولو سره د اسانۍ او د خیر معامله وکړي. اللهم ارنا الحق حق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. امين امين. صلى الله تعالى على خير.